رسیدي. څلورمه مسله دا ده چې کله ته حیوان واخلې نو ته به خامخا ګورې جي هلته داسې خلک موجود وي که نه جي چې تا باندې به د حیوان هر قسم حربې استعمال کی جیب دوه کلیز دی دا غاښونه یې پوره دي خو ته به ځان سره تجربه کار سړی ساتې چې واقعي د ده دا په دوه غاښو پوره دی که نه دی یا کم از کم چې 2 کالونه د پوره شوي دي که نه دي پوره داسې ډېر شوي دي جي چې د دې کم دا تنونه دي که نه دي دا ورته لګولې شوي غوږونه ورته لګولې شوي حیران بشي چې دا کمې کمې طریقې کوي زموږ دا مسلمانان پتا باندې به درخواست کی زما د سترګو وړاندې داسې یو بیه وشوه تیر کال چې هغه څاروی د 2 کالو نه کم و او زه په هغه ځای کې ولاړم بل کس بیه کوله او څاروی په ظاهره ډېر ښکلې سربه و نو هغې جي بیه مو کړه پیسې ورکولې په هغې ما ته وویل جي چې ته لږ به د څاروي لږ نظر واچوه خم واغستو کو شرایطو ته برابر دی کو نه دی برابر هسې د ما الله رب العزت زړه کې راوستل ما ورته جي 2 کالې پوره دي که نه جي وینه نه جي 1.5 کالې شوی دی 1.5 کالې شوی دی دا ته ولې خرڅې ساده تا ته یقین دی چې به دې قرباني جایز نه ده ته ولې مسلمان دوکه کې یو ساده سړی به راشي چې ښه څاروی دی بوځی او راته ښه میلو شو نو انشاءالله دا قرباني خو به صحیح وي خو ټوله ګناه ستا په ذمه باندې ده ځکه تا ته یقین دی چې د باندې قرباني جایز نه ده نو خو غور سره به څاروی اخلی او بهتره دا ده چې اول واغستل شي د دې خدمت وکړی شي د دې کفالت وکړی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا څاروی به د قیامت په ورځ سره د خپلو ښکرو مفهوم داسې دی سره د خپلې سرمنې سره د خپلو اډوکو سره د خپل ټولو اعضاو به راوستلی شي او دا به د ده د نیکۍ په تله کې ور واچولی شي نو چې څومره بهترین څاروی د الله په نوم باندې قربان کړي شي هغومره بهتره ده او افضله ده په دې ورځو کې د هندوانو نه بالکل کورونه روانېږي د هغوی خو دا ماته عجي ده که نه د دې خو یو قسم عبادت کوي دا مور ده نو الله رب العزت یو داسې انتظام برابر کړو که نه چې په دقه ورځ باندې د دې دا ماتاجي او د دې دا مور چې دا مونږ ذبح کړو نو د اعلان توحید یو بهترین انداز اختیار کړی شي چې ګوره دا د عبادت لایقه نه ده د بقرې په واقع کې چې کله قتل وشو نو قاتل نو معلوم بني اسرائیلو ته پوښتنه شروع کړل چې دا قاتل به څنګه معلومو الله رب العزت ورته وفرمایل د پیغمبر په ذریعه سره چې یو غوا ذبح کړي او د هغې یو حصه به راواخلي او دا مقتول چې کم دی دا کم چې وجلی شوی دی دا پې ووښی دا به راجندې شي او خپل قاتل به په خپله باندې وښی چې زه فلاني وجلی ما نو خبر اسانه وه دې نخرې شروع کړي چې څنګه غوا څومره عمر به وي څنګه کلر به وي رنگ به څنګه وي کم ځای کې به وي سوالات یې شروع کړل الله رب العزت د دې سوالاتو په وجه ورته معامله ښه سخته کړه بیا ګرځېدل خو د خولې نه انشاءالله وتي یو وخت کې ورته الله جل شانو په هغه صفاتو باندې موصوف یو غوا ورکړه چې کله هغه ذبح کړه او د هغې په عضو باندې هغه مقتول ولو راجندې شو خپل قاتل یې وښودل علماو لیکلي چې د دې غوا حکم ورته ولې وشو الله خو په دې قادر و چې دا مقتول یې همداسې راجندې کړی نو دا صرف د دې وجې نه چې دغه وخت کې خلکو د غوا د څښي عبادت پې کولو چې دا زمون خدای دی نو الله جل شانو دی په لاس باندې دا غوا ذبح کړه چې پته ولګي دا خدای نشي کېدلی زمون په لاس باندې دا غوا به ذبح کوي هندوانو ته دا یو قسم پیغام دی او دعوت ته چې دا خدای نه دی د بندګۍ لایق صرف وحده لا شریک د الله رب العزت ذات دی الله رب العزت د عمل کولو توفیق را نصیب